دا حدیث واوري دا حدیث ارتوایما دا حدیث روایت کړه ری امام ابو داود په ابو داود کې امام ترمذی په خپل کتاب ترمذی کې او دا سه ډیرو کتابونو د احادیثو دا حدیث روایت کړه ری او راوی څوک دی سیدنا ابو هريره رضی الله عنه ګورئ د غمونز کڅوک وای چې زما په اودس کې کمای نشتا زه مطمئن ما زما په جامو کې زما په قرت کې زما په رکوع کې داسې کسان وای زدا نه یاما چې داسې بني ایبڅو او هغه چې رزما په دې کې کمای نشته هیڅ خبره نه د غمونز قیام قرت په الله تعالی د پاره ستاره پر نفل وګرځیدا نفل منځ دی ځکه خو ما خام مونږ تاسو یو رکعت اور سره ملګری کو وتر سره یو رکعت ملګری کو تا د پاره نفل منځ وګرځیدا خدای پاک جل جلاله په پاغه باندې ثواب درکا او کته د نفل د ثواب نه مستغنی یعنی محتاج نه او توای چې ماته د نفل ثواب حاجت نشتا میکړه مونږ تشتا مونږ ته دا ژوند زندگی مړه د یو سجده حاجت ته مونږ ته یو سجده د یو قیام د هغه ثواب حاجت ته مونږ ته هیڅ دا یاد لر علی الاعلان یابا هیڅ کیا دلیل واضح پمنع باندې نشي ذکر کولای هاذا غز او هاذا میدان چې څه ته ویل کېږي په دومره کتبو کې د یو دلیل داسې بني چې پلانکی نه کړای دا دلیل نه منع کتاب بخای حدیث بخای قرآن بخای فقها امام اعظم ابو حنیفه بخای زموږ مذهب مقلد دی چې داغه منع کړی چې مې کړی دلیل بخای کنه یو حکم دی څنګه چې موږ لپاره په اثبات باندې دلیل غواړي داسې موږ ترنه په منع باندې دلیل غواړو قیامت مازیګر براشي نیم دلیل په دغه مونږ منع باندې نشي پیش کول کارا خبره اس تاویلی ماویلی خبرې دي او عوام الناس په محافلو کې ناستي او بدعت حکم ګور دام خیانت ته بدعت ورته بدعت یو عمل تکل ویل کیږي بیا تاسو نظر ته پوس کړم د صبر شرات ناستي کله چې یو سیز ضروريات د دین نه اوګړي منکر ته کافر یا فاسق فاجر ګناګار ته منکر ته یا کافر وای یا ورته فاسق فاجر وای تاسو نه تاسو کړم دا اوس مرته اعلان اونکه کوڅو کې کوي وی کا کوڅو کې نه کې لاټ شي ضروریم ګړلې ضرورياتو د دین نه ګړو څوک چې تر انکار وکا هغه ته مونږ فاسق هم نه یو نه کافر خو لوی خبره نه فاسق دی نه ګناګار دی هیڅ خبره نشته کوم ځکه بدعت او دا بدعت تعریف دوی کا چې کله ته یو سیز په دین کې ضرورياتو د دین نه اوګړي او په دین کې نه او منکر ته فاسق یا کافر وي چې دا بدعت ته مونږ خو نه ورته ویلای بالکل ضرورياتو د دین نه غړو مستحب عمل دی کچا او ک پاغه باندې ثواب دی کچاو نه ک ایچ ویزر ایچ ګنا پاغه باندې نشتا ها ثواب نه محروم شو ایسا بر کوم زنه بدعت راغی دا مجتبم څوک بدعتي نو دا حدیث واوري چې ما وتا د پاره د منځ نفل شي کنه نفل سمره پاور یې امام ابو داود ترمذی ابو هريره نے روایت ته ابو هريره فرمایي قیامت پورز باندې ټول نه په اعمالو کې اول نمبر باندې چې الله یې تپوس کا نبی علیہ السلام مبارک فرمایي هغه د زما د امت منځ دی ان اول ما يحاسب يوم القيامه اول اغه عمل د زما امتی په ورځ د قیامت باندې چې الله به تپوس کا نبی علیہ السلام فرمایي اغه منځ دی حدیث کې څه فرمایي صحابه او ته چې کشرت زما امتی صلحت منز یا صالحو منز یا ټیکو په منز کې یا کمای نو کمای بشای نو منز یا کلیارو نبی علیہ السلام فرمایي فقد افلح وانجح دا انسان خلاص ته دا انسان کامیاب دی په آخرت بیا فرمایي وان فسدت کچرت زما امتی د قیامت په ورځ باندې په منځ کې فساد کمای ورانای لگا څنګه چې ما وتانه پکې ډیر کرته با راغلی جامو کې وخت کې کچرت په منځ کې فساد او کمای او بشایو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي فقد خاب وخسر نبی علیہ السلام فرمایي قیامت په ورځ باندې دا انسان د ټولو نه لوی تاوانی دی دا د موږ اهمیت او بیا الحمدلله چې حضور مبارک دا خبره دلته سٹاپ کړي نه
حدیث یې مخکې بولی دی او بیا څه فرمایلی دي ابو داود ترمذی وګورئ چې خدای پاک جل جلاله به قیامت په ورځ باندې ملائکو فرشتو ته ووایي چې د کوم انسان په منځ کې کمای به شي پکې فرشتو ته به ووایي چې دغه انسان نوافل وګوره چې نوافل یې شته که نشته که نوافل یې وي رب ورته فرمایي دا نوافل یې ماته نن په فرض باندې قبول دي په هغې کې حساب. دا حدیث د ابو داود دی، دا حدیث د ترمذی دی، دا حدیث د مسند احمد دی، دا حدیث د مشکات دی. دا کم از کم نوافل دی، نوافل نه څوک لاندې نشي راغورځولی. که چرته نوافل یې نن هغه نوافل باندې په منځ کې کمی نو پته لګي چې په نفل باندې د انسان په منځ کې رب لا یزال کمای پورا کړی دی. ان شاء الله تعالی زما او ستا کمای بم الله تعالی په دغه منځ باندې پورا کوي. دا حدیث